بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زیم ستاسو روز ځای چې دا ټیم کې موجود ما په تانه خواجوس کې د تانه خواجوس چې کوم اس ایچ او صاحب د سټیشن هاوس افیسر واجد خان دا ما سره موجود دی او دنه به د وسلور خبرو معلومات الو د علاقې په حواله سره، چونکې زموږ د علاقه ډیره حساس ده. نن سبا د منشیاتو او د جرایم حواله سره زیات تر خبرونه راځي، خو چونکې واجد خان ډیر کارکردګي چې کوم در عوامو نه مونږ ګورو په مختلف سیمه باندې دا خبرونه راځي چې واجد خان ډیر ښه کارونه کړی دي او لګیا دی اف آی آر ورځ ورځ زیاتیږي او په منشیاتو کې کمی راځي. دا حواله سره خبره ترې کوو واجد خان سره او د دینه به دغه تپوس هم کو چې یاره تاسو دلته کله رااله هغه ټیم کې څه پوزیشن د علاقې او نن سبا چې کم دی د سیمې چې کم دی کوم علاقه دی سره ده، لکه د شهباز خان کورونه راواله، دریاب کورونه راواله، منډې پورې دا ټول ایریا دوی سره راځي. نو دا حواله سره به تپوس کوو. به خو واجد خان ته زه په خپل پروګرام کې حل کوي ویم. السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه جی؟ خیر دی؟ الله کام دی. اسی چو صاحب درته وای چې منه تاسو خودل تراله تقریبا میاش دوه شو چلته تاسو وزیری کړی دا د کرایم حواله سره د وسلور خبرې مونږ سره وکړي چې را په دغه علاقه باندې ډیر زیات منشیات فروش او جرایم بو دلته به اکثر مونږ قتل او ریدل بم چې را سنیچینګ به ډیر کېدو. دا حواله سره د وسلور خبر تاسو مونږ سره وکړي. نو مننه بي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ډیر شکریا ادا کوم زید بھائی چې تاسو مونږ ته ټایم راکو. بالکل زما تقریبا دا درېمه میاشت روانه ده، 2 میاشتې مې کمپلیټ شوې د علاقې ته چې رالو. دغه حالات لږ ګډوډ داسې سنیچینګ او د منشیات خاص کر آیسته دغه لږ زیاتو هغه زما په کرایم بورډ باندې لګېدلي دي د 2023 موازنو کې او زما د پیریډو کې. نن انشاءالله به تاسو په خپله وینې تاسو ته اندازه ولګي او پوزیشن مونږ دا جوړ کړی. حالانکه د علاقه ډېره حساسه علاقه ده، د افسرانو طرف نه مو باقاعده حکم احکام راځي. بل مونږ د تھریټ سره مخ یو ډیلی بیس باندې مونږ ته تھریټونه راځي، مختلف قسم تھریټونه افسران صاحبان را لیږي او د هغې په تھریټ په دغه باندې مونږ مانوغن سره عمل کوو چې باید څه نقصان پیښ نشي، پولیس ته پیښ نشي. خدای باوجود عوام هم زمونږ څه توقعات ساتي، نه مونږ وایو چې مونږ د عوامو په توقعاتو باندې پوره راشو. نو زمونږ روټین دا دی چې مونږ د 10 نه بعد دلته کې د پیدل ګشت شروع کړی دی، فوډ پیټرولینګ مونږ شروع کړی دی، مختلفو علاقو کې کوو او هغې سره ډېر زیاته سنیچینګ چې دی د منشیاتو خلاف ډېر غټ کار وشو او الحمدلله عوام هم تقریبا 95-98% مطمئن شوی دی. دا راته وایي سی چو صاحب مننه. دا راته وایي سی چو صاحب چې د دې علاقې څونه مشران دي هغه تاسو سره بذات خود تاسو سره خپل کوآپریشن جاری ساتي او کنه داسې قسم مشکلات اکثر راځي په پولیس باندې، په اپریشنونو کې هم راځي، داسې مسلې راځي په علاقو کې. نو دغه کلي مشران چې کوم تاسو سره ودرېږي په موقع باندې او کنه رستو کیږي. او بالکل زه د دې علاقې خو ډېر ښه پښتانه خلک دی، خو بعضې پکې داسې شته چې هغه انټي پولیس دی، هغه د پولیس هغه ښه کار نه یادوي، خو چې بد څه معمولي دغه وشي نو هغې له هوا ورکړي. نو زما د علاقې مشرانو ته میډیارونو ته دا دغه دی چې کم از کم تاسو هم لږ دغه کوئ، تحقیق یې کوئ، هله هغې خبره اوچتوئ که نه، ځکه چې زموږ حوصله افزایي وشي، زموږ د پولیس حوصله افزایي وشي نو پای باندې مونږ ډېر غټ دغه واخلو، نور هم دا شو، نور هم پولیس تکړه شي، پای کې جذبه پیدا شي د جرایم د سرکوبۍ دپاره. نو شوګه د علاقې خلکو کوپریشن کوي او زما نور دم خواست دی چې څه کوپریشن وي، نوم یې جرم وي، ما سره ډایرکټ شیر کوه. ما خپل نمبر دکانونو کې په د چوکونو کې لیکلی دی چې بالکل نور چا نیم ذموار د خپل ځان ذموار یم، راز به دې تر مرګه ته قبر ته وړم، الله پاک ته تا ته او ما ته به پته وي. مننه کوم ایسي چو صاحب چې کومې خبرې وکړې ډېرې ښکلې او ښایسته خبرې وکړې. زه د دې سیمې د خواجوس سره تړلې نه د ټولو تحصیل شب قدر سیمې سره چې څونه مشران دي د علاقې معزز دي، دوی ته زما خواست چې مهرباني وکړي د پولیس سره خپل کوآپریشن د هوایي فیرنګ حوالې سره، د سنیچینګ د غلا شوک ډاکې حوالې سره بھرپور تعاون وکړي. دا پولیس چې کوم دی دا زموږ محافظ دی، همیشه به زموږ د حفاظت دپاره وي. خو که چېرې تاسو خپل هغوی سره چې کوم دی هغه تعاون جاري ساته ډېره